الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. محترم مورجانی د سورة الكهف متعلق پوښتنه کړې ده چې چونکی د جمعې ورځ ده او ما د شپې د تهجد په مانځه کې سورة الكهف هغه ولوستلو، چونکی بیا د تهجد د مانځه نه پسو بیا ورځ شروع شي، کله چې سبا راوخیږي نو آیا زه به بیا د سورة الكهف ویم کنه؟ نه به سورة الكهف که د جمعې په شپه تاسو ولوستو او که د جمعې په ورځ هم ولوستلو، د جمعې ورځ چې کوم ده نو دا تر د غروب الشمس پورې چلیږي، چې نور ډوب شي نو به د جمعې ورځ بیا ختم شي. نو که د جمعې په شپه هم ولوستو که د جمعې په ورځ بس یو ځل لوستل دي، بچې تاسو د تهجد په مانځه کې ولوستو بس دغه کافي دی، دوباره لوستلو ته ضرورت نشته دی. د دې چې هغه کم فضیلت دی او کم اجر دی ان شاء الله هغه به الله رب العالمین تاسو له درکړي. او هر نارینه او هر زنانه له دا کوشش پکار دی چې موږ او تاسو د جمعې په شپه یا د جمعې په ورځو د سورة الكهف د لوستلو اهتمام کو، بیا خاص کر د دې چې کوم دا ابتدایي لس آیاتونه دي چې دا موږ او تاسو زبانی یاد کو، ځکه یو لویه فتنه قیامت ته نږدې را روانه ده چې هغې ته دجال ویلی کیږي، او د سورة الكهف د دې ابتدایي لس آیاتونو د وجې نه به الله رب العالمین تاسو له دغه فتنې نه بیا محفوظ ساتي. په مسند احمد کې، ابو داود کې، ترمیزی کې، نسائی کې، د ټولو کې دا روایت موجود دی د ابو دردا رضی الله تعالی عنه نه چې نبی صلی الله علیه وسلم او فرمایل چا چې د سورة الكهف اولنی لس آیاتونه حفظ کړل هغه به د دجال د فتنې نه محفوظ شي. دا روایت په صحیح الجامع کې دی 6201 نمبر حدیث دی. بل حدیث دسې دی فمن ادرکه منکم فلیقرأ علیه فواتح سورة الكهف. دا الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې ستاسو نه دجال اومندو نو پاغه دی د سورة الكهف اولنی آیاتونه تلاوت کی، نو د دجال د فتنې نه به الله محفوظ وساتي. دا روایت صحیح مسلم کې دی 7560 نمبر حدیث دی، ابو داود کې دی 4323 نمبر حدیث دی. بل حدیثو چې هغه مستدرک د حاکم راوړی دی د ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه نه چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی من قرأ سورة الكهف كانت له نورا يوم القيامة من مقامه الى مکه. څوک چې د جمعې په ورځ سورة الكهف تلاوت کړي د هغه دپاره به د قیامت په ورځ د ځای نه تر مکې پورې رڼا او روښانه وي. دا روایت په سلسله الاحادیث الصحیحه کې شیخ البانی رحمت الله علیه راوړی دی، شپږم جلد صفحه 312 او د هغې رقم دی 2651. نو د سورة الكهف زبانی یادولم پکار دی، او په قرآن کریم کې که چاته زبانی نه یاد هغه دی په قرآن کریم کې لولي. والله اعلم. هذا بالله التوفیق.